دا د سریلنکا هغه بالر دی چې په کم نبي 15 چکي ووهلې او پلار یې وفات شو. صاحبه هغه هلته ښه بېغمه په خندا خوندی ناست دی، هېڅ ټینشن کې نه دی، هېڅ غم کې نه دی، هېڅ قصه کې نه دی. او دلته پښتنو افغانانو ځان په چاړه مړ کړو، تش د غم سټیټس دي، اوس هم نه رسېږي نه غیبي جنازه ولې کوو دلته. څه خو پکې چې کوم دی محمد نبي د ګریوان نه رانیولې دي په پوسټونو کې چې دا ستا د وجې پلار مړ دی، دی ستا د وجې پلار مړ دی، دا یې 15 چکي ووهلې او پلار یې هارټ اټیک وتاو شو. او هغې هلته قصه کې هم نه دی ښه بېغمه خاندي، بل میچ کې هم لوبېده. حیران دریان ناست دی. ما ټیک ته لکه موږ پښتانه افغانان چې کوم دی رحمدله یو، په خلکو خفه کېږو، صحیح ده. خو دې خو دا مطلب نه دی که نه چې یو بیټسمین او بالر ما چکي ووهلې د هغه پلار مړ شو، ته به هغه بیټسمین بس مکمل طور سره چې کوم دی په میډیا باندې رانیوې. دا خو کرکټ دی، دا خو به سبا څوک بیا په چا شپږیزه نه وایي، نو بس کرکټ په ودرېږي چې یا په شپږیزه هم پلار یې مړ نه شي. د ټولو پلاران چې همدي دي، دا خو بس اکسیډنټ دی راځي. او ما داسې هم اورېدلي چې پلار یې د میچ نه مخکې مړ شو خو پیچ نه پس د پرې پته ولګېده. خیر تاسو دې باره کې څه وایئ؟ خپله رایه په کمنټس کې لازم راکړئ مهرباني.